السلام علیکم. د یو ملک په ترقۍ کې د هغې د ادارو ډیر لوی لاسي چې کومې ادارې خپل کارکردګي صحیح طریقې سره کوي نو هغه عوامو دپاره هم سهولتي او د ملک په ترقۍ کې خپل کردار هم ادا کوي. پاکستان کې یو اداره داسې ده چې د هغې نه د خلکو ډیر امیدونه دي خو ټوټل ترې مایوسه دي او هغه دی عدالتي نظام. تاسو کو وګورئ نو په دنیا کې د پاکستان عدالتي نظام نمبر چې دی 127 دی، 140 نمبر کې دی. او کم چې کافران ملکونه دي ډنمارک، سویډن، ناروے، هغه ملکونه په عدالتي انصاف ورکولو کې نمبر 1 دي. په ټاپ 10 کې یو مسلمان ملک نشته. او دای مختلف وجوهات دي او پروسیکیوشن ډیر کمزورې دی، تحقیقات جعلي مقدمې وي، بیا هغې نه ځان خلاصول ډیر ګراني. او دویمه پکې دا ده چې د عدالتي نظام کې ډیلی ټیکټکس دومره دي، تاریخ په تاریخ ورکوي، تاریخ په تاریخ ورکوي چې نسلونه پکې بوډاګان شي. یو نسل تاریخ وکړي بل ته واوړي او دریم نسل نیکه کیس کړي، زوی پکې بوډا شي او نوسي ته پاتې او د هغه هم ځواني تباه برباد شي د عدالتي نظام د خرابتیا د لاسه. زمونږ خپله کیسونه 14 کاله مو کول، یو کیس مو دی 40 کالو شو او هغه فیصله کیږي نه. دغسې د ټولو خلکو تبادی پتی. خو دا نن ویډیو مې صرف د دې پاره وکړه چې په هغې کې یو پورشن دی وکیلان ما دپاره ډېر محترم دي. نن یو لطیفه ټایپ ده نو په مزاق یې والې ریښتیا یې مالې خو کیږي موږ سره ده. و یو ډېر کامیاب وکیل نو هغه بیا خپل زوی لم سبق باندې وکړو چې ته وکالت ووایه. چې کله وکیل شو او پریکټس یې د پلار سره شروع کړو نو د پلار والا خپل یو 30 کیسونه هغه ته حواله کړه چې اوس ته دا کوه. هغه یو میاشت پس راغی او ډیر خوشحاله یو فایل پلار ته کېښودو چې بابا دا کیس مې دله فیصله کړو. پلار چې هغه فایل وکتو او بیا یې د زوی ته وکتل نو هیڅ یې ورته ونه وی، خاموشه شو. دا جونیر وکیل زوی چې و دی ډېر دغه شو چې پلار وګوره ماله کریډټ نه راکوي، دا د 13 کالو کیس دی او ما په یو میاشت کې فیصله کړو او دی ما لاړو د دې کریډټ نه راکوي. نو ورته وی چې بابا ولې ته خوشحاله نه شوې، دا څومره لوی کیس مې وکړو که نه مانه جهیله سي چې تاسو ختم نه کړو په 13 کاله کې او ما ختم کړو. هغه ورته وی ساده سړیه خپه په دې یم درنه چې دې کیس ستا فیسونه ټوله ادا کړه، ستا د یونیورسټۍ فیسونه یې ورکړه، دې کې مونږ کور خرچه به چلوله او ما دا کیس تاله په دې درکړو چې دا ستا د بچو سرمایه ده، د هغوی خرچې به هم دا راوباسي او تا دومره زر فیصله کړو. نو دا مې په دې پورې ووی چې دا ډېر کیسونه د ډېرو خلکو د روزګار ذریعې وکیلانو نه معذرت کوم، خو دا یو حقیقت دی چې خلک د عدالتي نظام باندې بالکل اعتبار نشته او ډېر پریشان دي. نو الله دې وکړي چې دا یو شی ټیک شي. زمونږ عدالتي نظام کې په لکونو کیسونه پراته دي، 56,000 خو صرف په سپریم کورټ دي چې د هغې ته فلټر کیسونه رسي. نو سوچ وکړئ چې په لوور جوډیشري کې به څومره زموږ کیسونه. امید لرم تاسو به زما د خبرو سره اتفاق کوئ. که مو خوښې شوې نو کمنټ پې وکړئ، لایک ورکړئ او شیر کوئ ویډیو، ځکه چې نورو دوستانو ته ورسي او سوچ پې وکړئ. په سوچ کې څه ګناه نشته.